عن عبد الله بن مبارك رحمه الله قال أخبرنا ثور بن يزيد خالد بن معدان عن جبير بن نفير محمد بن أبي أمير وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت حرما في طاعة الله لحقره ذلك اليوم ولود أنه زيد كما يزداد من الأجر والثواب. محمد بن أبي أمير رضي الله عنه روایت ده او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کې قال هغه فرمای لو ان عبدا خر على وجهه کچره یو بنده پړ مخې پروزي په سجده باندې من یوم ولد الى یوم یموت د کومه ورځ نشي پیدا شوی د هغه ورځ نه واخله تر مرګ پورې حرمن او مرګم داسې حال کې چې په بوډاوالي کې راغلی وي یعنی ژوند د دنیا کې پوره کړی وي ټول عمر دی په سجده پروت فی طاعت الله دا الله جل شانه په طاعت کې لحقره ذلك اليوم نو دته به دغه یو ورځ دا معمولی ښکاره شي ولود انه زید او دی به دا خوښی چې کاش د ده په عمر کې اضافه شوی وي کیما یزداد چې ده هم په اعمالو کې اضافه کړی وي من الاجر والثواب او اجر ثواب مې ډېر ګټلی وي. محمد ابن ابي عميرة رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی دی هغه فرمای کچره یو بنده د پړ مخې پروزي کله نه چې پیدا شوی دی تر مرګ پورې او مرګم په بوډاوالي کې راشي او دا ټول عمر دی الله جل شانه د په عبادت کې پروتو نو دغه ورځ به هم معمولی ګڼي دی او دی به دا خوښی چې کاش زما په عمر کې اضافه شوی وي چې ما اجر او ثواب ډېر ګټلی وي. یعنی دغه حسرت او دغه افسوس او دغه خواهش به هغه وخت کې کوي چې کله د آخرت ته لاړ شي. دی کې حدیث مبارک کې دا معلومیږي چې د دنیا نه یعنی هیڅ فایده هم که نه وي اخیستی، نه یې خوراک کړی وی، نه یې څښاک کړی وی، نه نوره فایده د دنیا اخیستی وی، د کور نه، د سورلۍ نه، د ځمکې نه وغیره وغیره. دغه به هم په ورځ د قیامت باندې دا ټول ژوند حقیر ګڼلو معمولی، ځکه چې هلته کوم اجر و ثواب دی الله جل شانه د دنیا په عمل باندې څه ایښي دي هغه ډېر زیات دي. د حدیث مبارک مطلب دا دی چې انسان ته پکار دی چې دی په دنیا کې فضول وخت تیر نه کړي او چې څومره الله جل شانه طاعت کولی شي که هغه په هره طریقه شي، که هغه نفل مزوي د فرضو نه علاوه فرض خو کوي، نوافل وي، نفل روژې دي، د فرض روژو نه علاوه نفلی صدقه ده، د فرض صدقې نه علاوه اذکار دي، د قرآن پاک تلاوت دی، بل یو نیک عمل دی، بل یو نیک عمل دی، نو هغه دې وکړي ځکه چې په ورځ د قیامت به دې افسوس کوي لیکن په لاس به څه ورځي نه. وعن عبد الله المبارك رحمه الله قال أخبرنا سفيان الثوري عن سليمان الأعمش عن خيثم عن الحريث بن قيس قال إذا أردت أمرا من الخير فلا تؤخره لغد وإذا كنت في أمر الآخرة فامكث ما استطعت وإذا كنت في أمر الدنيا فتوحى وإذا كنت في الصلاة فقال لك الشيطان إنك تراعي فزدها طولا. حضرت حریث ابن قیس رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی اذا اردت امرا من الخیر چې کله ته د یو نیک عمل اراده وکړي فلا تؤخره لغد هغه نیک عمل بیا سبا دپاره مه پرېږده. واذا كنت في امر الاخره او کله چې ته یو داسې کار کوې چې هغه د آخرت وي، آخرت نه مراد دا دی چې په آخرت کې الله جل شانه په نږدې هغه کار ښیي لکه مونځ دی، روژه ده، صدقه ده، بل یو عمل دی، بل یو عمل دی، فامکث ما استطعت نو په هغې کې درنګ تېرو چې څومره ستا نه کېدی شي. واذا كنت في امر الدنيا او کله چې دا کار د دنیا وي د آخرت نه دی، مثلا د دنیا کار سړی په پټي کې لګیا دی او په ملازمت کې لګیا دی، په دکاندارۍ کې لګیا دی، په تجارت کې لګیا دی، بل یو کار دی، بل یو کار دی، د دنیا کار دی، د آخرت نه دی، نو فرمای فتوحى جلدی کو باغې کې هغه زر زر ختمه وه، په هغې کې درنګ مه تېرو. واذا كنت في الصلاة او چې کله ته په مونځ کې
فقال لك الشیطان انك ترائی، او شیطان تا ته ووی چې ته خو ریاکار یې، نو فزدها طولا د موز د نورم اوږد کا. حضرت حریث ابن قیس رضی الله عنه فرمایي چې کله ته د خیر یعنی یو نیک عمل کې نو آغا د سبا هغې اراده دې وکړم د سبا د باره مؤخر کوما، او چې کله ته د آخرت په کار کې لګیا نو په هغې کې درنګ تېرو چې څومره تا نه کیدی شي، او چې کله د دنیا په کار کې لګیا نو بیا جلدی کو، او چې کله په موس کې او تا ته شیطان دا ووایي چې ته خو ریاکار نو دا موز نورم اوږد کا. دې روایت نه یو څو څیزونه معلومیږي. یو دا چې کله انسان ته په زړه کې د انسان اراده راپورته شي چې دا کار مې وکړي، هغه کار به په درې قسمه، یا به هغه کار وي چې په هغې باندې الله جل جلاله خوشحالېږي، او یا به هغه کار د معصیت او د ګناه وي، او یا به هغه کار مباح وي. نو که د معصیت او د ګناه کار نو بیا خو یې مکو، او که د دنیا کار وي نو د هغې مباح کار دی نو هغه مخکې را روانه ده، او که د آخرت کار دی او د آخرت کار کې اجر و ثواب دی نو د هغې په باره کې فرمایي چې کله دې په زړه کې دا خیال او دا اراده راپورته شو نو بس مؤخر کوی ما، درنګ پکې مه تېروه، فوراً یې شروع کو، فوراً او هغه عمل شروع که. د موس اراده دې راله په زړه کې نو که اودس دې وي نو نیت وتړه فوراً، او که اودس دې نو فوراً پاسه اودس وکړه بیا موز وکړه. د نفل اراده دې راله، فرض خو فرض دی خو به خامخا کې. د روژې نیو اراده دې په زړه کې راله نو فوراً روژه نیسه، داسې مه وایه چې سبا نه بل ورځ به ونیسم، دوه ورځې پکې تېرې شي بیا به ونیسم. د صدقې اراده دې راله نو فوراً هغه مؤخر کوما، فوراً یې کوه. تلاوت اراده دې په زړه کې راپورته شوه، د ذکر الله اراده دې راپورته شوه نو فوراً په هغې باندې عمل کو. دا هغه شی دی، یو حدیث مبارک کې راځي العجلة من الشیطان، او قرآن کریم کې راځي وسارعوا الى مغفرة من ربکم. العجلة من الشیطان، عجلت او جلتی دا د شیطان عمل دی. نو دین مراد عجلت هغه دی چې کله سړی عمل شروع کی او په عمل په ختمولو کې جلدی کوي. لکه موز شروع کو، 4 رکعاته موز دی، په هغه باندې چې پاران یې کې نو 8 منټه پې لګي، او د 8 منټو موز چې کوم دی نو په 2 منټو کې او 3 منټو کې ختم کو، نو دا جلدی ده، تیزی ده، دا د شیطان نه ده. او چې کله ته نیک عمل اراده دې په زړه کې راپورته شوه، هغه ته وجود ورکې او هغه کار کول غواړې نو په دې کې تادی کو، فوراً هغه کار کو. دا عجلت نه ده، دې ته مسارعه وایي. مسارعه د باب مفعله مصدر دی، عالمان او طالبان پې پوهېږي، د یو بل سره په مقابله کې منډه کول. او دغه بل کس څوک ته دې وخت کې یو ته نیک عمل اراده دې په زړه کې راپورته شو، یو شیطان دی. هغه شیطان وایي چې مې کو، او دا چې کوم دی نو بیا به وکړي، بیا به وکړي، بیا به وکړي. ته څه کې، تا ته الله پاک فرمایي چې ساریو الی مغفرة من ربکم، د الله بخشش طرف ته منډې وایي. ته د شیطان نه مخکې شه، شیطان در باندې مؤخر کوي، هغه رستو رستو کېږي، ته په شا بیایي، ته په وړاندې لاړ شه. دا دوه څیزونه جدا جدا دي. یو اسراع جلدی کولی په د عمل په شروع کولو کې، او یو عجلت ته عمل په ختمولو کې جلدی کولی. موزی شروع کو فوراً نه په رکوع پوه شو، نه په سجده پوه شو، نه په قیام پوه شو، نه په قرات پوه شو، زر زر ختم. تلاوت شروع کو، تلاوت داسې وکړو چې اړو پوی په نو شي چې ما څه وویل، داسې تلاوت کوي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ورتل القرآن ترتیلا، بل یو عمل کوي، بل یو عمل کوي چې هغې سره عمل خرابېږي، داسې نه. نو دا دواړه څیزونه بیل بیل دي. دلته فرمایي اذا اردت امرا من الخير فلا تؤخره لغد، چې کله یو خیر کار وي، نیک کار دی، هغه د سبا دپاره مؤخر کومه، ځکه چې دا مخکې څو څو احادیثو کې تېره شو، سبا هېڅ پته نه لګي، مرګ راځي، دا عمل نه پاتې شو، یا په داسې هیر شي دنه، شیطان یې دنه هیر کړي، بیا دنه پاتې شو، یا شیطان په داسې کار کې تا لګیا کړي چې د هغې عمل کار د وجې نه دنه دا عمل پاتې شو، بیا نشي کولی. واذا كنت في امر الاخره فامكث ما استطعت، او چې کله د آخرت په کار کې لګیا نو بیا چې څومره دنه کېدی شي نو دومره پکې درنګ تېرو. د دې مطلب دغه راووتو چې
موس کې نو بیا په موس باندې چې څومره اوږد وخت تېرولی شي کو 4 رکعات نیت دې تړلی دی ښه اوږد قرات پکې وکړه تسبیحات پکې د دریو په ځای باندې زمونږ هغه دریو د دریو په رنګ نی یو ځل هم دومره تسبیح نشي ویلی تسبیحات یو ځل چې لکه دا مونږ 3 ځل څنګه وایو یو ځل نشي ویلی داسې لکه چې سر لایق یې نه چې بیا پورته کړي سر ټیټ کړي نه چې بیا پورته کړي حالانکه د رکوع تسبیحات به په رکوع کې ټیټ ولاړ نو 3 ځله به پوره کې کم از کم 3 ځله سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم په دې وخت لري سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى په دې درنګ لري دا توک دولم شي 15 ځله او ځله 9 ځله یولس ځله د هغې نه هم زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله کله په سجده باندې پروت و پرون هم تېره شي دا تسبیحات به پکې ډېر کله به پکې دعا و نو د دې د حدیث مبارک دا مطلب دی واذا كنت في امر الاخره فامكث ما استطعت چې څومره تا نه کېدی شي دومره په هغې کې درنګ تېرو ډېر وخت پې ولګو ډېر وخت پې بول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک راځي چې دومره اوږد قیام به کله کله کولو چې د خپې مبارک به وپړسېدي او خپې پړسېږي اله چې قیام ډیر زیات اوږد وي او په هغې کې خوځېدل او حرکت هم نی که سړی ټوله شپه ودرې خدای حرکت کوي کله په یو خپه کله په بله خپه بیا خپې نه پړسېږي دا هغه وخت کې پړسېږي چې کله په یو حال باندې ولاړ دی حرکت نه کوي واذا كنت في امر الدنيا فتوحى او چې کله د دنیا په معامله کې نو بیا جلدی کو دکانداری کې نو جلدی کوا چې مستلاړم لاړ شم او زمیندار کې نو جلدی کوا چې د ماسپخین مستزان ورسو بل یو کار کې نو باغې کې جلدی کو زمونږه معامله نن سبا الله پاک زمونږ په حال رحم وکي الټا ده د دنیا کار خپه استقامت او په کلار سره لکه دا بعضې خلک وایي چې راځئ موږ زر زر وکړو نو بیا به روټۍ په کلار وخورو دا جمله ښه نه ده دا د الله نه ده خوښه بلکې د هغې په ځای باندې دا ښه ده چې راځه دا روټۍ زر زر وخورو چې موږ په کلار وکړو که ته نه هرې حدیث مبارک کې راځي چې کله اذا اقیمت الصلات چې کله موږ ودرېدو او ستا مخې ته روټۍ پرته ده نو دغه وخت کې روټۍ اول کا دا وړاندې کا هغې پسې بیا موږ کو چې موږ په کلار وکړي دا دې دپاره کله چې سړي ته اودسماتې ورځي او د موږ ټایم شو نو دته پکار دی چې اودسماتې وکړي که اودسماتې ورځي او دی موږ ته ودرېږي نو معمولي چې دته اودسماتې تقاضا وي یعنې خیال راځي چې ما اودسماتې وکړي دا موږ مکروه دی او چې کله دا تقاضا شدید شوه نو دا موږ مکروه تحریمي شو حرامو ته نږدې شو ځکه چې دغه وخت کې په سړي باندې موږ نه لګي دی به زر زر موږ کوي دا وجه د دې صرف همدغه ده چې دا موږ ته زر زر شو دا د الله جل شانه نه دی خو حالانکه مونږ بغیر د تقاضې نه موږ چې کوم دی نو د هغې نه ځان خلاصو بیا بهر د جومات په دروازه باندې ډېر خلک جوماتونو کې داسې کېږي په دروازه باندې ولاړ وي نیمه ګنټه ګپ شپ 3 پاوه ولاړ وي په هغې باندې بیا وخت نه لګي دلته یې موږ زر زرو ځان اخلاص کو رکوع د رکوع په رنګ نه وه سجدې د سجدې په رنګ نه وه نو فرمایي واذا كنت في امر الدنيا فتوحى چې کله د دنیا معاملې نو بیا په هغې کې جلدي کو واذا كنت ځکه چې مقصد د انسان د پیدایش هغه آخرت دی د الله بندګي ده ته چې په موږ کې درنګ تېرې په موږ باندې تا نیمه ګنټه ولګوله نفل دی وکړل سنت دی وکړل فرض دی وکړل نفل دی وکړل نو دا تا پیدا دی دپاره او چې تا په موږ باندې 4 منټه ولګول ټول موږ باندې او په خوراک باندې نیمه ګنټه ولګول نو ته دې دپاره پیدا نه وي دا تا مقصد الټه کو واذا كنت في الصلاه فقال لك الشيطان او چې کله ته په موږ کې او بیا تا ته شیطان وایي انک ترای فزدها طولا چې ته خو ریاکارې نو دا نور موږود کا دا عجیبه نسخه ده که په دې باندې سړی عمل وکړي دا ډېر زیات مفید دی او ډېرو وروڼو ته د دې خبرې شکایت اکثر وروڼه راشي هغه وایي چې زه تسبیحات کوم نو زما په زړه کې دا راشي ما ته خوند راکوي نو زه وایم چې ته ریاکار خو نه چې موږ کوم نو بیا مې په زړه کې دا خیال راځي چې ته ریاکار خو نه ریا خو نه چې صدقه ورکوم نو بیا مې په زړه کې راشي چې ته ریاکار خو نه د هغې د وجې دی نه موږ کوي نفل نه صدقه ورکوي نه ذکر کوي نه تلاوت ته کینی دا نه کوي ولې ریاکار شو یو خو دا مسله یاد ساتئ چې یو ریا ده او یو وسوسه د ریا ده وسوسه د ریا باندې نیول نشته په ریا باندې نیول شته
ریا سره ستا عمل خرابېږي، وسوسې د ریا سره نه. وسوسه څه شی دی؟ وسوسه د شیطان عمل دی، او شیطان ته الله جل شانه دا قدرت ورکړی دی چې هغه د انسان په زړه کې هر قسم وسوسه اچولی شي، هر قسم. دا خدای پاک اجازت ورکړی دی. دې دنیا کې موږ سره الله جل شانه هغه د علامه اقبال یو شعر دی، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچ اڑانے کے لیے، زمونگا نیک عمل کولو کې کله شیطان راشي او کله انسان شیطانی عمل او شکل کې راشي، مس خراب کې را باندې، کله د کور ماشومان راشي، کله سوي کله سوي کله سوي. دغه وخت کې کچره انسان په د خپل عبادت کې تلاوت او نفل کې انتهایی منهمک وي، الله جل شانه سره رابطه په هغه خبره سره پروا نه، دا د کمال دی سره د پرواز وشتي الله جل شانه ته نزدیکی. نو به هر حال شیطان خو ته خدای دا چوټ ور کړی دی قران پاک کې چې زما ته وخت درکو الہین یو وخت پورې، هغه وخت الله ته معلوم دی چې هغه څومره دی، بعضی وایي چې تر قیامت پورې دی. نو دا چوټي وته ور کړی، نو شیطان وسوسه اچي پزړه کې، دا وسوسه د ګناه صغیرم وی، دا وسوسه د ګناه کبیرم وی، د غټي ګناه هغه کې بیا د زنا، د قتل، د غلې، د شوکې، د ظلم، د مختلفو قسمونو وسوسې. دا مال وګوره سو خوشته دی نه، دا اوچت کا دا وسوسه د شیطان. او بیا چې کوم نه دا شیطان د انسان زړه کې دا اچي، د په زړه کې هغه خیال او اراده په خشي هغه کارو کی چې کله وکړو اوس ته ګرمې، او چې تر څو پورې دا وسوسه وا او تا نه کولو، نو دا د شیطان عمل له تا په خدای قطعا نه نیسي، ځکه چې ستا په زړه کې خو د ګناه وسوسه مرাজি، نو ګناه خو نه ده، او ستا په زړه کې د کفر او د شرک وسوسه مراتلی شي. دا الله جل شانه په بارکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارکه دا وسوسه چې ته فوراً د ذهن نه اخوا دی خوا کې ځان په بل څه کې مصروف کې مشغول کې چې دا وسوسه لاړه شي او په هغې عمل نه کې، تا په خدای نه نیسي، نه ستا په باندې اجر سیوا کېږي. نو شیطان وسوسه د شیطان دا خو شیطانی عمل لري، سره ستا په عبادت کې څه فرق نه راځي، یو خدا. دویمه دا چې کله شیطان تا ته وایي چې ته ریاکار یې، ته خو ریاکار یې نه، هغه عمل ته نورم طول ورکا. مثلا مزیدار تلاوت تی کولو، شیطان ته وایي ته خو ریاکار یې، د خلکو ته وایي، حالانکه ستا مقصد دا نو. ریا دې ته ویل کېږي چې ته کله عمل ته کښېنې، نو په هغه وخت کې ته په زړه کې دا کې چې دا فلانکی را روان دی، او زه د عمل ته ځکه کېناستم، دا کار زه کوم چې دی ما په دې حال کې وویني، یو کس یا دوه کس یا لس کس یا د کلي خلک، دا ریا ده. بعضې ځایونو کې بعضې حضرات وایي چې هغه ریا نه ده، بلکې هغه تعلیم دی. پلار د زوی په مخ کې نیک عمل وکړو، پلار د زوی په مخ کې، پلار زوی ته وایي، بچي ته وایي چې دا وکړه دا وکړه دا وکړه، دا دومره مؤثر نی لکه څنګه چې عمل زوی په د اولاد په مخ کې وکړي، هغه دومره مؤثر وي. نو دی د هغه په مخ کې دا عمل کوي چې دا زوی مې په دې لار باندې راوړي، یو خیال یې پکې دام دی، موس کوي الله دپاره. دغه وخت کې دا ریا کې نه راځي، دا تربیت کې راځي، ځکه چې زوی به د څه تعریف کوي، د زوی دپاره خو داسې پلار دی. او بل دا چې کله د انسان زړه خوشحال شي په یو عمل باندې، څوک یې وویني، لیکن د ده مخکې اراده د هغې کس د کولو دپاره نه وه، دا هم ریا نه ده، په دې هم نیول نشته. مثلا زه مثال درکړم، ابو هریره رضی الله عنه یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته رالو، ورته عرض یې وکړو چې یا رسول الله کله کله زه پټ په مونځ ولاړ یم، او هغه مونځ ما ته ډېر خوند راکړي، ځان ته ولاړ یم، بیا زه په مونځ ولاړ یم، قیام اوږد کوم یا رکوع یا سجده، په دې کې ناڅاپه څوک راشي ما وویني، نو زما دا زړه خوشحال شي چې دې سړي زه د مونځ په حالت کې ولیدم. دا ریا خو نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې نه، بلکې دی وفرمایل تا ته په دې کې 2 اجره دي. دا 2 اجره ولې؟ یو تا په خپله د عمل کولو خالص د الله د رضا دپاره، دویم دا چې هغه کس ته په دې حالت کې ولیدې، کېدې شي چې د هغه په زړه کې دا راشي چې ګوره دی پټ ولاړ دی په کمره کې دا عمل کولو، ما تر اوسه پورې داسې نه دي کړي، زه تهجد ته نه یم پاڅېدلی، ما دا نفل نه دي کړي، راشه ته هم داسې وکړه نه دغونې، او هغه عمل شروع کو، نو دا ستا د وجې شروع کو، نو تا ته د هغه د کولو په وجه باندې الله پاک اجر درکړي، نو دا هم ریا نه ده. ریا خو دا ده چې د انسان کلکه اراده دې دپاره بحث چې خلک خوشحال کړه،
تاسو پوهیږئ په خبره کلکه اراده د انسان دی چې خلک مې خوشحال کړي، خلک زما تعریف وکړي او دنیوي غرض وي، خلک ما ته وټ راکړي، خیرات کوي، دیګونې پاخه کړي دي، اجرې خلاصې کړي، راځه کنه فلان کی. د هغې نه پس ټول کال 4 کاله تیر شي او د چې ته اجرې ته څوک نه دي ایستي او په دغه ورځ باندې غریبانان او فقیران هم ټول نه باسي. نو دا ریا ده. یا په واده کې چې خلک دا وایي چې فلان کې دومره دیګونه پاخه کړل، دا ریا ده. یا یې مور او پلار مړه شول، هغې باندې خیرات وکړو چې خلک وایي چې وګوره دومره شومو چې سې خیرات یې ورپسې اړونو کو، دا ریا ده. دا ریا نه ده چې شیطان تا ته وایي چې ته خو ریاکار یې ځکه چې تا دا مونځ ډېر مزېدار وکړو. نه، نو فرمایي چې کله شیطان داسې کوي فزدها طولا، نو دې مونځ ته نور هم اوږدوالی ورکړه، دا نور هم اوږد کړه. تا په 4 منټو کې ختمولو، اوس یې 8 منټو ته ورسو چې د شیطان ملا ماته شي. 4 رکاته د کول 8 رکاته وکړه او هغه 8 رکاته ښه اوږده وکړه. تلاوت د کولو پاو د کولو پاو په مخ خون لګیا یې، ډېر ښکلي اواز سره لګیا یې، په دې زړه کې درته شیطان وایي چې دا خو ته ریاکار یې، نو نورم یو پاو سره نورم وکړه او د هغې نه ښکلي اواز سره په خوند سره یې وکړه، ځکه چې ستا مقصد ریا نه ده، دا شیطان وسوسه اچي. بعضې سړی د شیطان د وسوسې د وجې نه کله هم نفلو ته ونه درېږي، کله هم استغفار ونه وایي، کله هم تسبیحات ونه وایي. د شیطان په دې کې کامیاب شو ځکه چې هغه وسوسه اچول دا خو د هغه کار دی. وعن عبدالله بن مبارک رحمه الله قال اخبرنا مسعر قال حدثني عون ومعن او قال احدهما ان رجلا اتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال آهد إلي، فقال إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه خير يأمر به او شر ينهى عنه. یو سړی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه درالو، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه صحابي دی، ورته وی چې ماته نصیحت وکړه، ماته نصیحت وکړه. فقال هغه ورته وفرمایل اذا سمعت الله تعالى يقول، چې کله ته واورې چې الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، فارعها سمعک، نو دا غوږونه دې ښه متوجه که، فانه خیر یأمر به او شر ینهى عنه، لکه چې دې پسې یا الله جل شانه د یو نیکې خبرې امر کوي او یا د یو بدې خبرې نه منع کول کوي. نو په غور سره یې واوره، که د نیکې خبرې امر تا ته کوي نو په هغې عمل وکړه، او که د بدې خبرې نه تا منع کوي نو د هغې نه منع شه. دا د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه قول دی. یو سړی ورته راغلی ما ته نصیحت وکړه، دې نه دا معلومه شوه چې انسان ته پکار دی، مسلمان ته پکار دی چې کله د ده زړه تیاره شي، تور شي، نو ده ته پکار دی چې چاته لاړ شي، هغه ته وایي چې ما ته څه نصیحت وکړه چې زه په هغې باندې عمل وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حیات و مبارک، نو هغې ته به خلک راتلل، دې نه وزګارېدو نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف یوړو، بیا به صحابو ته خلک راتلل او صحابه به په خپله یو بل ته تلل، ما ته نصیحت وکړه، ما ته نصیحت. دا شی نن سبا بالکل په دې سنت د چا عمل نشته چې سړی بل ته لاړ شي هغه ته وایي ما ته نصیحت وکړه. چې چېرته پې څه پریشاني راشي نو دعا راته وکړه، کاروبار مې نشته، مال کې تاواني شو، ځمکه مې نه خرڅېږي، ځمکه اخلم خو پیدا کېږي نه، ګرانه پیدا کېږي، دا شته لیکن دا نشته چې ما ته نصیحت وکړه چې زه په هغې باندې عمل وکړم. دا صحابو کې دا شی و. تابعین به راتلل صحابو ته، ته به تابعین به راتلل تابعین ته، زمونږ اکابر اصاغر به تلل خپلو اکابرو څخه نصیحت بې اخېستو. دې حدیث مبارک نه معلومیږي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه صحابي دی او یو کس هغه ته راغله ورته وایي چې ما ته نصیحت وکړه. فقال اذا سمعت الله تعالی یقول، ورته یې وایي چې کله الله جل شانه نه واورې چې دا فرمایي یا ایها الذین آمنوا، د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې قرآن پاک او واورې نه څه مراد دی؟ یعنی تا د قرآن پاک تلاوت کولو، تلاوت د کولو نو هغه الفاظ تا واورېدل، یا ایها الذین آمنوا قرآن پاک کې ځای په ځای راځي، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، اے مؤمنانو چې کله تاسو یو د دین معامله کوئ یو بل سره، قرض معامله، نو دا لیکئ. ګورئ دا مې مخې ته دا آیت رالو، نن سبا دا نه لیکلېږي، خیر دی پروا نشته رابېږي، بیا د هغې نه پس شر جوړ شي، جګړه، بیا وایي چې په دې ورځ باندې دې غوستې وي، دا دې کې ګواهان جوړ کا. قرآن پاک وایي فاشهدوا ذوی عدل منکم، ګواهان جوړ کا دوا د عدل والا، که په دې معاملاتو اگر که دا مستحب دي په دې باندې څوک عمل وکړي، جنګ جګړې به ټولې ختمې شي. دې د نه قرض غواړي، قرض ورته ورکړې 10 لکه 20 لکه 50 لکه، هغه معامله ولیکه، بیا پې دسخط یې واخله، بیا پې ګواهان وګرځو، بیا د هغې نه پس ځان سره هغه محفوظ کا، هغه تاریخ ته راشه ورته وایه چې صاحب دا کاغذ دې لیکلی اوس راکړه،
کله کله سړی انکاری شي ډېرو خلکو نه په دې کې مال تللی دی هغه په باندې سترګې پټې کړي انکار په باندې وکړي نو په دې کې فایده ده نو فرمایي چې کله تا ته الله جل شأنه وایي او ته واورې یعنی ته تلاوت کې قرآن پاک یا ایها الذین آمنوا لفظ راغلی دی اوس ته غوږ کېده چې دې پسې څه دي یا تا الله جل شأنه تا ته د یو نیکۍ امر کوي چې دا کو او یا تا د یو بدۍ نه منې کوي هغه شر دی هغه ځان ساته یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا اے مؤمنانو تاسو خپل ځانونه هم د اور نه بچ کړئ او خپل اولاد هم بچ کړئ دا اوس شر دی د دې نه د بچ کولو عمر دی جهنم دی او اولاد او اهل و عیال دا د اور نه د بچ کولو طریقه څه ده د ګناه نه ویرو او چې څومره طاعات دي نیکی دي که هغه فرض دي که واجب دي که هغه مندوبات دي د هغې په باره کې ورته فرمایه چې دا کو ښځې ته وایه لور ته وایه زوی ته وایه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا نو چې چېرته وګورې یا ایها الذین آمنوا پسې به یا یو داسې شی چې د هغې به تا ته خدای امر کوي چې دا وکړه هغه به ښه وي هغه کول پکار دي او یا به داسې شر وي چې د هغې نه به تا الله منې کوي نو هغې نه منې کېدل پکار دي دا تا په خپله تلاوت کو آیت یا تا موس کولو ولضالین پورې دی ووي هغې نه پس اوس تا چېرته تلاوت کول نو په هغې کې یا ایها الذین آمنوا رالل یا قرآن کریم امام لستو په موس کې تا د هغه نه واورېدل یا تراوی کې دی په تراو کې یا ایها الذین آمنوا رالل تا واورېدل هغې پسې اوس څه امر دی هغې ته غوږ کېده هغې باندې دا ځان سره غوټه کړه نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په آسان او مختصرو الفاظو کې داسې نصیحت دې څه ته وکړو چې سړی په هغې کې لګیا شي نو په هغې کې ډېر څه د انسان مخې ته راتلی شي ځکه چې کارونه دوه قسمه دي یا منهیات دي او یا مامورات دي یا د هغې امر دی چې دا کو او یا د هغې نه منع ده چې دا مکو فارعها سمعك فانه خير يأمر به او شر ينهى ځکه چې دا یا خیر دی چې الله جل شانه دا غي امر کوي او یا شر دی چې دا غي نه الله منی کوي